یو هلک له مور واده وکړو. د هلک د مور د دې مور ډېر تابعدار و، پلار یې مړ خو دغه یو مور یې وه. چې واده یې وکړو نو د هلک دا خپله ښځه کېنوله، وایي دې مور مې ما ته پوهنتون کړی دی، زه یې رالوی کړی یم په ډېرو خوارو باندې، زما دا مور ګورې ستا نه خفه نه شي ښه، کو دا رضا وي زه به رضا یم، کو دا خفه زه به خفه یم. او د دې مور په ما ډېر لوی حق دی، ګورې د دې به خدمت کوي. نو زه هم دا نیکمل هلک و، دا څه و په دې نن زمانه کې چې یو زوی خپلې ښځې ته وایي زما د مور او پلار خدمت کوم، نو څه خیال دی نیکمله دی که نه دی؟ دا هلک نیکمله دی که نه؟ دا هلک نیکمله و چې خپله ښځه یې کښېني وایي زما د دې مور خدمت کوه. ښځې ورته وایي ټیک ده خدمت به یې کومه، خدمت یې کو تر دې جو ستړی شو. نو انګا نن سبا ډېر زر ستړي کېږي، صحیح ده؟ انګا نن سبا ډېر زر ستړي شي، نو هغه هم ستړی شو. نو چې ستړی شو دا ماښام د هلک کمرې ته راغی، دا ښځه یې ورته وایي پتا دی دې مور ډېر حق دی، په ما ډېر لوی حق دی. ښه نو یو کار ولې نه کوې چې دا حق ولې په یو ځای ته ورکړې که نه، حساب ورسره سبا وکړې چې څومره حق د دې دی او دا ټول ولې په یو ځای ورکړې، نو زه به ته هم فارغ شم او ته به هم فارغ شې، ځاله به عشق کوو او د الله په دربار کې به ګناهګار هم دی. هغې زوی ورته وایي دا خو دې راته ډېره ښایسته خبره وکړه، زه خو د آخرت نه یېرېدم چې الله مې پرې رانیسم چې په یو ځای ولې حق ورکړم، خو چې مزې به شي زما ستا. سهار شو هلک د کوره ووتو، داسې مازدیګري ته چې واپس راغی مور یې کېنوله، وایي مور یې وایي هو ستا په ما ډېر حق دی که نه؟ وایي او وایي خوښه دې نه چې دا حق درله په یو ځای درکړمه، دا ټول حق په یو ځای درکړم. مور پوه شوه چې د زوی مې غوږونه ډک شوي بېګا د شپې، مور خو پوه شوه خبرې ورته شوي دي. مور یې هوښیاره ښځه وه، قیامت یې جوړ نه کړو، په ځان یې را کېنښودل، غویمۍ په کور کې جوړه نه کړه، هوښیاره ښځه وه. هغې ورته وایي بچې دا خو ښه خبره ده، بس ما ته زما حق راکړه، ته رانه هم فارغه ستا ښځه هم فارغه ده. وایي ټیک ده. وایي څنګه یې درکړم؟ وایي حساب کتاب د نن شپې نه شروع کړو، د نن شپې نه به څه شروع کړو؟ حساب به شروع کړو، ما ته زما حق به ته راکوي. صحیح ده؟ د جمعې شپې وي، اوس خو جمعې په ختمېدو دی، خو دا سخت جمعې خو په تاسو په مونږ تېر شو. د جمعې شپې وي، هلک سملاستو کټ ګرم شو، بار یو ډرم پروت و د یخو اوبو، مور لاړه په هغې کې لوټه ډوبه کړه او چې راغله چې زوی ته یې سیټ ته په کټ کې واړوله. زوی نیغ راپاسېد، مور دا څه کوې؟ ما ترې کټ لوند کو، د یخنۍ ته وګوره، د ژمي ته وګوره، دا دې څه وکړو؟ مور یې ورته وایي چپ، کنزل به نه کوې، بدې ردې به نه وایي، تا راته وایي چې حساب کتاب کو، کنزل به نه کوې، اواز به نه پورته کوې. صحیح ده مور یې ټیک ده. نو زوی د طلایي نه هغې طرف ته سملاستو، بس دا طرف دې لونې چې هغې طرف ته به سملمه. چې لږ ټایم تېر شو دا ځای ځان ته بیا تود کړو که نه، مور یې لاړه بله له ډرم نه د اوبو یخه لوټه ډکه کړه، جورا چې دی په کوم طرف کې ملاستو هغې طرف کې ورته واړوله، چې په هغې طرف کې ورته واړوي. مور دا څه کوي؟ وایي چپ، غږ به نه کوه، غږ به نه کوه. مور دا څنګه حساب کتاب دی؟ دا خو نه کېږي زما نه، زه په دې کټ کې سملم، دا ته ما سره څنګه حساب کوي؟ مور یې ورته وایي بچې دا خو اوله شپه ده، دا خو اوله شپه ده، ته چې وړوکی وې که نه ما به ځان د ښي طرف ته سملولي، د جمعې شپه به وه، تا به ما ته ښي طرف ته میچازې را پرېښودې، کټ به دې راته لوند کو، ما به د هغې طرف نه ته چپ طرف ته واړولې، ته به ما وچ ځای ته کړې، په لوند ځای کې به زه په خپله سملاستم. نو چې چپ طرف ته به دې میچازې وکړې، هغه ځای به دې لوند کو، ما به ښې طرف په خپله ملا وچ کړی و، ما به هغې ځای طرف ته راته راواړولې، بیا په لوند ځای کې زه په خپله سملاستم. بچیا د جمعې شپه په ما باندې په لوند کټ کې تېره شو، خو ما ته لوند ځای نه یې ورکړی. بچیا نن د جمعې شپه په دې کټ کې تېره کړه، ما له به صرف د یوې شپې حساب راکړي، ما له به څه راکړي؟ د یوې شپې راځي. زه پاسېدې مورې ما معاف کړه، ستا سره حساب نه کېږي، ستا حق نه ادا کېږي. ای لکه نو تاسو ته هم چېرته تاسو مور او پلار کښېنه نه وایي چې حساب کتاب در سره کوم، ورې ګیر به شئ بیا به در سره جواب نه وي.